وظیفه طالبانو له راټولوله نو یو کوڅې دروازه وټکولو د وظیفې اواز یې وکړ د هغې نه ورپه یو بوډۍ ښځې سر راښکاره کړ ورته یې وې ای سپین ګیري بوډا په دې سپینه ګیره ته ځان بد نه ښکاري چې ته په یې کوڅو کې ګرځې او سوالونه کې زموږ او ستاسو یو شیخ او امام شاه ولی الله رحمت الله علیه دا د دارالعلوم دیوبند د حدیثو مبارکو چې کومه سلسله ده او دا انډیا ته را رسېدلې ده دا د امام شاه ولی الله رحمه الله په واسطه باندې را رسېدلې ده دا دارالعلوم دیوبند چې څومره علما دي او څومره شیخان دي نو د هغوی سند چې کله پیغمبر علیه السلام ته رسي نو د هغوی په سند کې امام شاه ولی الله رحمه الله راځي د مدرسه کولو کړو په انډیا کې او مدرسې طالبانو ته به سبق هم ښیو او بیا به خپلې غاړې ته کانچې واچولو وظیفه به یې مولا راټولوله دغه رنګ یو ورځ ووته وظیفې پسې وظیفې طالبانو له راټولوله نو یو کوڅې دروازه وټکولو د وظیفې اواز یې وکړ د هغې نه ورپه یو بوډۍ ښځې سر راښکاره کړ ورته یې وې ای سپین ګیري بوډا په دې سپینه ګیره ته ځان بد نه ښکاري چې ته په یې کوڅو کې ګرځې او سوالونه کې امام شاه ولی الله رحمه الله فرمایي وی که چېرې یو عام کس دا خبره کړې وه یا چې د هلکانې یا هلک کړې وه خو د بوډۍ په دې خبره مې دا زړه راډک شو ته خو په هر څه پوهېږې او ته داسې خبره کې وی دا زړه مې راډک شو یا پچې مې په کوڅه کې کېښوده چې زه دا د الله میلمانه دي د پیغمبر علیه السلام وارثان دي الله به غم کوي کور ته راغی اوده شو طالبانو له ماښام وظیفه لا نړه طالبان نه هر سملاستل پیغمبر علیه السلام وله په خوب کې راغی ورته یې وې ای شاه ولی الله تا د یو بوډۍ په یو دو خبرو باندې تا ته ځان بد ښکاره شو او زما وارثان تا نن نهر سملول وی پیغمبر علیه السلام په خپل لمن مبارک کې اوړه نیولي وي ما ته په خوب کې وی ای شاه ولی الله د خپله لمن دې را دې خوا کړه وی پیغمبر علیه السلام په خوب کې د خپلې لمن مبارک نه زما لمن ته غوړه را واچول وی د ګبراهټ په حالت کې د خوبه را پاڅېدم خولې را باندې راغلي دي وی اقه لمن مې په لاس کې نیولې وه وی پیغمبر علیه السلام چې کم اوړه په خوب کې زما لمن ته راچولي وی په ویښه باندې هغه اوړه زما په لمن کې موجود عزتمندو دا د طلبو مقام دی په نن دور کې الله رب ذوالجلال مونږ او تاسو پیغمبر علیه السلام په خوب کې وفات شوی دی اوله په خوب کې د اوړو غم کوي او د وظیفې غم ورله کوي نو مونږ او تاسو الله رب ذوالجلال دقې منصب دپاره قبول کړو عزتمندو د دې به خیال ساتو